من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا اخذنا بذنبه دا ټول ګیر کړو مونږه په سبب د ګناه د دی ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا بعضې هغه چې مونږ پې کاڼي راورولیو لکه د لوط علیه السلام قوم ومنهم من اخذه الصیحه بعضې هغه چې اخذته الصیحه منګه پې چغه والې وه لکه قوم د هود علیه السلام ومنهم من خسفنا به الارض بعضې هغه چې ځمکه کې م غرق کړي لکه قوم لکه قارون ومنهم من اغرقنا بعضې هغه چې موږ غرق کړي لکه فرعونیان وما كان الله ليظلمهم ندی الله چې پچا زیاتی وکړي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی په خپله په ځان زیاتې کړی وو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنکبوت مثال د هغه کسانو چې ما سوا د الله نه یې دوستان او ذمواران جوړ کړي دي پشان د جالې د جولاګي دي اتخذت بیتا دی کور جوړی و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت او د ټولو نه کمزورې او بیکاره کور هغه د جولاګي دی لو کانوا یعلمون کاش کدا خلق پویدی ان الله بیشک الله یعلم پویدی ما یدعون من دونه من شیء هغه چې دی را بلی ما سوا د الله نه سیز وهو العزیز الحکیم غزور ورده هو حکمت والا دے وتلك الامثال نضربها للناس دا مثالونه دي چې منګه د خلکو د پاره بیانو وما يعقلها الا العالمون نه پويږي په دې باندې خو پوهه خلک خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې بالحق فرشتیا ان فی ذلک لآیاتا بشک بدی کې نخشته دی للمؤمنین د فرض یقین کوونکو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که یو سړی هغه هر څومره که یو زیرو یو سالرونکي څیز هغه هر څومره طاقتور شي خو چې چا پیدا کړی دی نو د هغه نه سیوا نشي کېدی د الله پاک ذات هغه یو داسې قدرت والا او طاقت والا ذات دی چې هغه انسان ته د زندګۍ چل او طریقې ښوولي دي او پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې راغلی دی نو په دې مقصد باندې راغلی دی چې هغه د انسان تربیت وکړي او ټریننګ وکړي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست وسره حضرت ابوبکر صدیق عمر او حضرت بلالو د شپې تهجد راغلیو ابوبکر صدیق تلاوت کو شونډې رپېدې الفاظ یې چا نه اورېدو هغه بنده چې وایي په خپله باندې الفاظ نه اورېده بس صرف شونډې خوځېدې چې دې څه وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په چغه لګیا و لکه زمونږ مدینه بابا چې څنګه لګیایي په چغه باندې لګیا او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې نو هغه به یو آیات وي سوره انفطار به شروع کو اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت دا به په ځای پرېښود د دې نه به سوره دهر ته ورده هل اتى على الانسان حين من الدهر مثلت مثلا دا به په ځای پرېښود والعاديات ضبحا فالموريات قدحا دې ته به وړېد دا به په ځای پرېښود بل صورت ته به ورېد یو آیات په یو کې وایه بل آیات په بل کې وایه بل آیات په بل کې وایه بس داسې لګیا پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د دریو واړو د عبادت کته ابوبکر صدیق ته وی ابوبکر دا ته څنګه تلاوت کې دا ته څنګه الفاظ ادا کې دا خو زه نه اورم دا خو به تم نه اوري صرف شونډې رپې هغه ورته وی حضور چاته چې اورم زما په زړه کې دی الله زما په زړه کې موجود دی هغه زما په الفاظو خو پوهېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکې شغږ یې ورته ونه کړو ابوبکر نه پسې عمر ته وی یا عمر دا دومره تیز او چغه باندې ولې دا تلاوت کې ورته وی حضور دا کم کسان چې نسکور او الټه پراته دي په خوب که نه دی را پاسو
دا د عبادت ټیم دی، د تهجدو قیمتي ټیم دی، او دوی ټول ورځ په دنیا ځان ستړی کړی دی، اوس کټ کې الټه پراته دي، دی راپاڅو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکې شاته غږونه وه. بلال ته وی یا بلال دا ته څنګه تلاوت کې یو آیات په یو کې، بل آیات په بل کې، بل آیات په بل کې، ورته وی حضور ماله خوند راکوي. د دې قرآن مثال هغه د یو باغ دی. نو بس زه کله یوې ونې نه میوه راشو کوم او کله د بلې نه راشو کوم او کله د بلې نه راشو کوم. بس دا ماله خوند راکوي، څوک دی چې ماتې نه مني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکې شو، ورته وی ابوبکر دومره الفاظ وایه چې په خپله پې پوهېږي، ځکه چې د الله پاک دا دین ستا نه دی تابع کړی، ته د دین تابع او الله وی په خپلو الفاظو په خپله پوهېږي. ته چې کوم تلاوت کې دا طریقه بدله که، پر ووایه خو چې په الفاظو په خپله غوږونه خو دې اوري که نه. عمر دا مخلوق ټول د الله مخلوق دی، والله پاک ورسره د اولیاو میندو نه سیوا مینه کوي. څوک د ارامه مه بیا ارامه کوه، هغه څوک چې نه راپاڅي هغه ستا په چغو نه راپاڅي، هغې له الله توفیق نه دی ورکړی. نه د الله مخلوق ته تکلیف مه رسوه، درمیانه اواز سره وایه. او بلال ته وی بلال قرآن مجید چې کله شروع کړي صورت سر ته رسوه. ادب داری چې ته صورت شروع کړي سر ته یې ورسې، ځکه چې ته د دین تابع دا دین ستا تابع نه دی. الله تا ته وایي تو قرآن مجید په داسې انداز کې تلاوت کا چې چاته ته تکلیف هم نه او ووي مري. نو درې واړو له تعلیم ورکو، تربیت وکړو، د درې واړو تربیت یې وکړو. په څه طریقه باندې؟ په یو ډېر زیاتو ښکلي الفاظو کې وکړو چې هغې ته یې نصیحت هم وکړو، هغې یې خفه هم نه کړو چې تاسو به د دین په اصولو چلیږئ، تاسو به دین د ځان نه تابع کوئ چې ته به د ماښام یې 3 رکعته فرض دي، د 3 په ځای باندې زه 4 کوم. دا 3 خو نه برابرېږي چې 4 کوم. الله وایي دا 3 زما حکم دی او دا 4م تا نافرماني وکړه، بس زه نه منم، زه نه قبلو. ما ته ته معلومي ته زما بندې چې زه له څنګه حکم در کوم، نو بنده دې ته وایي چې امن وعن امني. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دغه ټول بندیان چې کوم الله پاک ذکر کړو دی د الله ر دین خلاف چلی دو. الله چې ورته کومه طریقه باندې دین را لېږلی هغه شانتې دین نه چلو. فکلا اخذنا بذنبه، دا ټول موږ د هغې د ګناه په سبب ګیر کړو، د ګناه په سبب باندې ولې موږ سزا ورکړه. فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا، بعضې هغه چې موږ پې کاڼي راوورول چې هغه د لوط علیه السلام قوم. ومنهم من اخذته الصیحه، بعضې هغه چې موږ پې چغه وواله چې د هود علیه السلام قوم. ومنهم من خسفنا به الارض، بعضې هغه چې موږ ځمکه کې ورډوب کړو چې قارونو. ومنهم من اغرقنا، بعضې هغه چې موږ غرق کړو په اوبو کې، هغه فرعونیانو. وما كان الله ليظلمهم، الله نه و چې دې سره زیاتې کړې وي. دا دې سره چې کوم کار وشو نو دا د څه وجه وه؟ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، دې ځان سره زیاتې کړو. الله وی زه خپلو بندګانو سره زیاتې نه کوم، دا زیاتې د دې ځان سره په خپله باندې و. څنګه زیاتې کړو؟ دې د الله د حق سره سره د بندګانو حقونه مولي. هغه بندیان چې الله پاک وایي زما بندګانو ته تاسو نصیحت وکړئ، زما د بندګانو تاسو رهبري وکړئ، زما بندګان په یو صحیح طریقه او په یو صحیح لاره باندې روان کړئ، دې د خپلو مفادو دپاره په خپل لین روان کړو. د الله پاک د حق سره سره الله د خپلو بندګانو د حقوقو ډېر زیات حکم ورکوي او په هغې باندې نیونه هم سیوا کوي. او زمونږ نن سبا طریقه دا ده چې مونږ اکثر د بندګانو حقونه وخو. ګوره مخکې به چې کله زمونږ د وختو د نن نه تقریبا 40 کاله یا 35 کاله مخکې چې چا کره به میلمه راغی نو هغه له به ماشومان به په کورونو باندې ورپاره کړو، نو د هغه دپاره به یې چرګ کتو، ملکي چرګ به و که نه پارمي نه و. ملکي چرګان به خلکو خوړل، ټول خلک هغه سوچو. اوس پارمیان شو نو بنیان هم پارمیان کړو، نو ماشوم به ګرځېده چې په کوڅه باندې و
چرګوټی به یې کته نو خلکو ته به پته ولګېده چې پلارکي کره مېلمه راغلی دی. نو چې کله به یې چا به ورته ښه وکړه او به یې خرڅومی نو بیا به په هغې پسې منډې والې نو دیوال ته دیوال نه بلی ته بلی نه کوټې ته او کوټې خو هم پرده والې خو نه وي پخوا کنه ټول بس یو شان د کچه کوټې وي بس د هغه سر نه به والې تر هغه سره پورې ورپسې ماشومانو منډې والي ټول خلک به ترې خبر شو په دې چل باندې به یې پلانټکي کره مېلمه راغلی دی چرګ ولې ګوري چې چرګ به یې ونیسو نو بیا د دین دپاره خو مونږ ډېر سادهګانو که نه او بل د هغې مینه مولیانو سره ډېره وه نو استاد جي له به یې راوسته چرګ استاد جي دا حلال کا نو استاد جي به چرګ حلالو نو په څه طریقه به یې حلالو زمونږ استادان هم ډېر زبردست استادانو کوم مولیان چې وو هغه غریب له به خپې به یې وله یو خوا وویستې وزرو باندې به یې وله خپې کېښودې ژبه به یې وله رابار کړه او بېله چاړه به ورښکړې دا نه بساوتې وه چې کوم واړه به یې تماشې ته راغلي وي که د قربانۍ په شان دی ته به یې اخوښې 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 دی به اوس پړکونه وایي هغه ځای ته به ویشته غریب به پړکونه ول نو چې هغوی به وړو نو هغوی به سنګون خپلو ماشومانو له ورکړو هغې کې به اوسو خو خلک خو به پرې خبر شه که نه چې بای چرګ یې حلال کړی دی او سره د کرکرې به یې پخوو ځکه چې په هغې کې به نور څه ونه نو او مرۍ به یې چې دا به یې استاد جي در ولېږله به یې داسې په بانګونو باندې او په قراتونو باندې ښه ستړی شوی مرۍ کمزورې شوې ده نو ده به هغو ته مرۍ ښه شي اوس خلک چرګان کور په کور ګرځوي څوک ترې نه خبرېږي اوس یې خلک سره د پنجو خوري اړو بل چاله به کیسه نه کوي ابه چې ترې نه خلک به پرې خبر شي نو بل به هم بل ورځ حلال کو بله ورځ به بل هم حلال کو نو که هغه سانګونه به مو نو کم از کم ګاونډي کره خو به تله که نه نن سبا کوڅه په کوڅه چې کوم دی نو چرک شو خو د انسان په جیب باندې تاله ولګېده د انسان هغه حقوق پکې نه ادا کېږي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د هغې د هلاکت لویه وجه دا وه چې هغې ولکن کانو انفسهم یظلمون په ځان باندې به یې زیاتې کوو مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء هغه کسان چې ما سوا د الله نه دوستان جوړوي الله لره شریک جوړوي الله سره ذموار او الله سره نازولی ګوري که مثل العنکبوت د هغې د عبادت مثال په شان د جولاګي د جاله دی اتخذت بیته دا جولاګي جاله جوړوي و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت او فضل کور هغه په کورونو کې هغه د جولاګي دی نه د سیلې نه منې کوي نه د ګرمۍ نه منې کوي نه د یخنۍ نه منې کوي او نو ولا سپورټ ورکوي دکه شانته چې کوم یو کس د غیر الله عبادت کوي نو هغه د ده نه هېڅ هم نشي منې کولی نه ترېنه عذاب منې کولی شي نه ترېنه سزا منې کولی شي نه ترېنه ګرفت منې کولی شي او حیات الحیوان کې د میري صاحب لیکي چې دا جولاګۍ چې کوم دی د ده 8 خپې او 6 سترګي او د خپو کې یوه داسې ده چې په هغې کې تش زهري نو که هغه خپه د انسان ته ورسي د انسان پې مري نو دکه شانتې د دې بت د عبادت هم چې کوم دی نو په شان د زهرو دی چې دا دله سزا ورکړي د ده سزا په کار راځي ان الله بېشکه الله چې دی یعلمو پوهېږي ما یدعون من دونه من شی هغه چې دی یې رابلي ما سوا د الله نه څه څیز دا نه کنې چې د الله نه پټ وي الله وله سزا نه ورکوي وهو العزیز الحکیم الله پاک زورور دی او حکمت والا دی دا الله پاک ته ښه پته را چې دې له به زه په دې باندې سزا ورکوم او که غواړي په هغه سات هم ورکولی شي خو دا د الله حکمت دی چې د حکمت په وجه باندې دې له لغون تکې مهلت ورکړی دی وتلک الامثال نضربها للناس دا مثالونه دي چې موږ یې د خلکو دپاره بیانو څنګه مثالونه دي چې انسان پې راه راسته راشي لکه څنګه چې یو ورځ یو استاد جي لګیا و نو مقتدیانو ته یې تقریر کو نو یې ورته وی چې دا پولیس ویرات چې کوم دی دا یو داسې عجیبه ځای دی چې دا د اوبو نه نرم دی دا د تورې نه تیره دی او دا د ویښته نه نری دی نو داسې یو ساده ګل غونته پکې ناست نو بس وی په ژړا شو چېرې د اوبو نه نرم دی د تورې نه تیره دی او د ویښته نه نری دی دې باندې به مونږ ځو څنګه نو وی استاد جي لی چې کوم دی نو وی اته وی چې استاد جي یاره ته به زما ماښام د مېلمې استاد جي لی چې کوم دی نو وی ډېر زیات بس خو چې وړه ته څه کېدی وړې نری شو بلا خرچې مرچې استاد جي چې کوم دی نو ورته مخکې نه د صدقو بیان هم کړی بیا ورپسې دا بیان هم وکړو او استادانو له خو چل هم ورځي چې یاره په څه وخت کې به د مقتدي رژیم نه پیسې وباسي
او په څه وخت کې به د لړن نری کې او په څه وخت کې به دې ځان ته راجع کې هغه طریقې خو هغې له ورځي بیا چې مقرر په خوږ اواز یې ورته وایي نو هغه راغی وی چې استاد جي باندې ښه ښکلی مزېدار خریج فوډ وخورلو یو استاد جي ورته دعا کوله نه یې ورته چې استاد جي یو خبره یې ورته تپوس ته نه وکړمه وی هغه ورته وایي چې ته به زما نه تپوس کوې خو دا راته ووایي چې ستا دا اوښکې ولې نه ودرېږي په دې روټۍ خفه یې ورته چې په روټۍ نه یم خفه خو دا ته چې وایې چې دا پولیس ویرات چې دی دا د تورې نه تېره دی د اوبو نه چې کوم دی نو دا نرم دی او د ویښته نه چې کوم دی دی نری دی نو په دې باندې به مونږ ځو څنګه دا طریقه راته وښیه وی هغه ورته وی چې ګوره دا نن چې تا کوم پروګرام وکړو داسې پروګرام کوه که موټروی مې درته جوړه نه کړه نو زه به مولا نه یم الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما یعقلها الا العالمون په دې باندې نه پوهېږي عالمان پې پوهېږي پوهه خلک پې پوهېږي نو چې څوک پې نه پوهېږي نو خو بیا هغې ته ګناه هم نشته نه الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د دې مثال نه هغه اصل اخص چې علي هغه عالمان علي نو هغه عالمان بیا خپلو مقتدیانو ته رسوي بیا خپلو تپوس کوونکو ته رسي خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې بالحق په رښتیا په دې کې شک نشته ان فی ذلک لآیة بېشکه په دې کې نښې شته دی للمؤمنین خو د یقین کوونکو دپاره چې کوم یو سړی یوه خبره هغه د عمل دپاره اوري خو عمل به یې وکړي خو چې د مخکې نه دا ذهن راوړي چې بهی په یو غوږ بیا اورم په بل بیا وباسمه نو هغه پې عمل نشي کولی او نه ترې نه فایده اخیستی شي بسم الله الرحمن الرحیم فکلن اخذنا بذنبه دا ټول چې تیر شو دی نیسلی مونږ د ګناه په سبب فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا بعضې په دې کې هغه چې مونږ پې د کاڼو باران راووره ومنهم من اخذه الصیحه بعضې هغه چې چغم پې وویسته ومنهم من خسفنا به الارض بعضې هغه چې ځمکه کې مو غر کړو ومنهم من اغرقنا بعضې هغه چې اوبو کې مو غر کړو وما کان الله لیظلمهم الله نه دی چې زیاتې وکړي چا سره ولکن کانوا انفسهم یظلمون خو دې خلکو ځان سره زیاتې کړی مثل الذین مثال د هغه کسانو اتخذوا من دون الله اولیاء چې ما سوا د الله نه نازولي جوړوي ذمواران جوړوي کمثل العنکبوت د دې مثال پشان د کور د جولاګي دی اتخذت بیتا جولاګي کور جوړوي و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت او د ټولو نه کمزورې کور د جولاګي دی لو کانوا یعلمون کاش چې خلک پې پوهېدی ان الله بېشک الله یعلم پوهېږي ما پیژني ما هغه څیز یدعون من دونه من شی چې دی ما سوا د الله نه ګڼي وهو العزیز الحکیم الله زورور دی او حکمت والا دی وتلک الامثال نضربها للناس بېشکه دا مثالونه دي چې مونږ یې بیانو د پاره د خلکو وما یعقلها په دې کې سوچ فکر نشي کولی الا العالمون خو پوهه خلک خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې بالحق فرشتیا ان فی ذلک بېشکه په دې ټولو کارونو کې لآیة نښې دي للمؤمنین د پاره د فکر کوونکو